بسم الله الرحمن الرحیم. انزرټ مینیو باندې وکړه. انزرټ مینیو کې موږ سره دې ځنه وسټارټ ول د کور لړ شو د پیجز دي دا به کې دا هم دا به بس نو ټیبل له ټیبل موږ څه د پاره یوز کوو. ټیبل کله چې موږ ډیټا له ارینج فارم ورکو صحیح ده نو دا دې لپاره موږ ټیبل یوز کوو. یا موږ یو ډیټا در سره د هغې چې کوم کیټګري وایز هغې له موږ ارینجمنټ ورکوو ترتیب ورته ورکوو نو هغې دپاره موږ ټیبل یوز کوو. صحیح ده ټیبل به موږ جوړو څنګه نو ټیبل جوړول موږ سره درې طریقې دي. ټیک ده یو خو دا طریقه ده چې ته دې ځای نه ټیبل راواله دلته کې تا سره ټیبل جوړ دی که نه نو چې څومره کالم او څومره روز تا ته پکار وي هغه راواله هغه دې باندې بس صرف سمپل کلیک کړه تا سره به ټیبل راشي. صحیح شو روز او کالم څه ته وایي نو دا موږ سره کالمز دي. صحیح شو دا یو کالم دی دا دویم دی دا دریم دی دا څلورم دی دا پنځم دی. صحیح شو دغسې ورپسې ده. روز څه ته وایي دا موږ سره یو رو ده دا بله رو ده دا بله رو ده دا بله رو ده. ټیک شو روز موږ سره چې داسې کوم یو وي هغه موږ سره روز وي او داسې کالمز وي. لکه اوس په دې کې موږ سره څومره روز او څومره کالمز دي دا ګوره یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه کالمه دي. صحیح شو او روګانې څو دي څلور. ټیک شو څلور روګانې دي کې او څو کالمه دي اووه کالمه دي. ټیک شو زه اوس غواړم چې زه د ټیبل جوړ کړم یو خو ما دې ځای نه ټیبل ډرا کړو که نه بله طریقه ده انزرټ ټیبل. صحیح شو انزرټ ټیبل انزرټ ټیبل باندې مې کلیک وکړو نو چې څومره کالم ستا ته پکار وي هغه راواخله او چې څومره روز ته پکار وي هغه راواخله. دلته کې ورکړه ما ته څلور کالمه پکار دي. ټیک شو او دوه رو پکار دي. اوکې نو دلته کې تا سره څلور کالمه راغله. ټیک شو او دوه روګانې سره راغلې. ټیک ده بل ډرا ټیبل ډرا ټیبل چې دی نو دا ته په خپله باندې یو ټیبل ډرا کولی شي چې لکه څومره سایز تا ته پکار وي څومره ډبر ته پکار وي. ټیک شو د هغې مناسب ته ټیبل ډرا کولی شي. ټیک ده دا ما ټیبل ډرا کړو. ټیک شو نو دغسې ټیبل ډرا کولی شي. بل دی کې موږ سره دی انزرټ ټیبل. انزرټ ټیبل کې موږ سره دی یو آټو فټ ټو کانټینټس. نو په دې کې چې موږ کوم لیکل کوو دا به د هغې سره مطابق وي. یو دی فکسډ کالم آټو ویټ دی که نه نو دا موږ سره آټو برابر دی. دا ته دغه کولی شي سیوا کولی هم شي او کمولی هم شي. صحیح ده لکه دلته کې دوست دا آټو ما ورکو که نه دلته زه ورته یم چې ما سره یو انچ سایز راوله. ټیک شو یو انچ سایز ما سره راوله د څه دې کې اوس موږ سره څومره راځي 1 2 3 4 زه به دلته کې ورکړم چې درې کالمه دي شي ما سره او دوه روګانې دي شي. ټیک شو اوکې نو دلته وګوره دا یو انچ راغی. صحیح شو دا ګوره دې ځای نه یو انچ دی دې ځای نه دې ځای پورې بل انچ دی دې ځای نه دې ځای پورې بل انچ دی. نو دا تا سره دغه کم سایز چې دی د کالمز نو هغه تا سره راغی. ټیک شو اوس زه دلته کې بل انزرټ کوم انزرټ زه ورته یم چې آټو. صحیح ده وختي خو ما 1 انچ راوستو که نه اوس ورته یم چې آټو راوله نو آټو ته وګوره د دې ځای پورې راغی او ما کالم دي خو څه دي سایز یې لږ څه یوار شو. ټیک شو بل راولم انزرټ ټیبل دا څلور کومه درې به کوم او دوه آټو فټ ټو کانټینټس. اوکې نو دې ته اوس وګوره دې کې کانټینټس نشته دی دا ځکه دومره دغه دی
بل دی دا خو ټول یو ځای راغلی دی، بس انټر پکار دی. دا insert table دی بیا auto fit to window. دا کومه window چې دا د دې فټ وي د دې سره راولا، دا هم د دغه په شان راځي. صحیح شو. اوس دې کې ګوره زه به کې الیکشن ته کې چینجز کوم کنه، زه به کې دلته کې لیکم چې نیم ټیک شو، دلته کې فادر نیم، دلته کې NIC نمبر شو، او دلته کې شو هغه موبایل نمبر شو ٹھیک شو، او دلته کې ایڈریس شو. جی درته وایم دلته اوس ګوره دا دې ما سره په دې باندې ما کلیک وکړو ٹھیک شو، ډبل کلیک په پیو کې تاسو سره بدل کې دا ډیزاین موډ کولو شي. صحیح ده، ډیزاین موډ تاسو سره کولو شو. دلته راشه لی آوټ ته ٹھیک ده، لی آوټ کې اوس دا آټو فټ دی. صحیح شو. زم چې دا څه کا وخت دلته کې موږ وې کنه چې آټو فټ کانټینټس، دا آټو فټ دی، زه ورته چې دا کانټینټ سره آټو فټ کا ٹھیک شو. نو اوکې دا وګوره چې څومره کانټینټ دی کې نو د هغې سره به آټو فټ راشي، چې کوم لیکل به کې تا سره کړي د هغې مطابق به دا راګڼ شي. صحیح شو. اوس ورته ګوره زه وایم چې دا څه وکړه آټو فټ ټو وینډو. صحیح ده، نو دا به د وینډو سره فټ شي. صحیح شو. بل څه دی فکسډ کالم ورته، دا به د دې نه نه سیوا کېږي. ورګه دا دلته شو که نه، دې کې زه لیکل کوم ایډرس پکې لیکم، نو دا ورته وګوره د دې سایز په خپله باندې سیوا کېږي. صحیح شو. زه اوس دې ته ورکوم چې دا څه وکړه، دا فکس کا فکسډ کالم کا. صحیح شو. کالم مې فکسډ کو، اوس راشه دې کې لیکل کوه، دا اوس نه سیوا کېږي، خوا دا به لاندې راځي. ٹھیک شو. پوه شوې که نه؟ ښه، په دې کې خو دغه درې خبرې وې دا به وشو. بل دې کې دي ګریډ لاین او ډیلیټ ښه، دلته کې زه وایم دا دوه سیل ما سلیکټ کړه. صحیح شو. زه وایم چې دا ډیلیټ کړه، نو دلته کې ما ته آپشنز راځي چې ډیلیټ سیلز، دا کوم سیلز چې ما سلیکټ کړي دي دا ډیلیټ کې که نه، ډیلیټ کالمز دا دواړه کالمز چې کوم دي دا ډیلیټ کې که نه، ډیلیټ روز دا کم رو چې تا سلیکټ کړی ده دا ډیلیټ کې که نه، ډیلیټ ټیبل دا ټول ټیبل ډیلیټ کې، ته صرف ډیلیټ کې. نو زه ورته یم چې ډیلیټ سیلز، دا ما سره صرف دغه دوه سیلز ډیلیټ کړي. دا ګورم شفټ سیلز او شفټ سیلز اپ، ډیلیټ انټایر رو او ډیلیټ انټایر کالم. نو دې کې اوس دا اپ دی، دغه ته لاړم. صحیح شو. ښه، بیا زه دا یو رو ډیلیټ کوم دا. صحیح شو. نو دلته کې راشه ډیلیټ باندې کلیک وکړه او ډیلیټ روز. صحیح ده، هغه ټول رو ډیلیټ شو. کنټرول زیډ، زه یم دا کالم ډیلیټ کوم. صحیح ده، دلته دې کلیک وکړو، دلته کې لی آوټ ته راشه، لی آوټ کې ډیلیټ باندې کلیک وکړه او ډیلیټ کالمز، نو دغه کالمز سره ډیلیټ شو. ٹھیک شو. کنټرول زیډ سره مې واپس راوستو، ډیلیټ ټیبل، نو تاسو سره ټول ټیبل ډیلیټ شو. صحیح شو. کنټرول زیډ انډو. ٹھیک شو. ښه، بیا څه دي بیا دی انسرټ اباو. نو دې ته وګوره دا تا سره رو انسرټ کوي. ښه، دا داسې چې راغلي تا سره، نو دا تا سره رو انډیکیشن کوي، او دا داسې چې راغلي دا کوم چې هایټ باندې راغلي دا تا سره کالمز انډیکیشن کوي. صحیح شو. نو دلته کې اوس ما کلیک کړی دی، زه یم چې ما سره انسرټ رو کا، رو کا کوم طرف ته وکړه، بره وکړه. ٹھیک شو. نو په دې باندې چې کلیک کې تا سره به بره یو رو راشي، انسرټ بشي. صحیح شو.
دلته کې زم چې ما سره رو انسرټ کا خود دین لاندې وکا نو تاسو سره بلاندې یو رو انسرټ شي صحیح شو زه دلته وایم چې ما سره کالم انسرټ کا حکم طرف ته د اډرس نه دې طرف ته نو دلته کې تاسو سره یو کالم انسرټ شي ٹھیک شو زم د اډرس نه ما سره دې طرف ته یو کالم انسرټ کا نو دلته کې راشي دې باندې کلیک وکړه تاسو سره به انسرټ نه دې سایډ ته یو کالم انسرټ شي ٹھیک شو بیا موږ سره مرج شي مرج کې موږ سره سره راځي کتا سو دې ډیمسه کې خیال کړی وي صحیح ده ډیمسه کې دلته کې لیکلي مارکس دلته کې یادې کې به وایو دا یو پلان دی کنه صحیح شو دلته کې لیکلي مارکس ٹھیک شو مارکس لیکلي د مارکس نه لاندې بیا دلته کې اوپټین مارکس او دلته بل کالم کې وی ټوټل مارکس ٹھیک شو نو داګه د لپاره موږ څه کوو دا وګوره دا هم مارکس لیکل صحیح ده اوس دلته راشه دې کې کلیک وکا او دې باندې کلیک وکا سپلټ ٹھیک شو نو سپلټ سیل بیا تاسو کوي چې ته کالم دا په دوه کالمو کې یو رو کې کنه سیوا کې زه ورته چې او دا په دوه کالمو کې کوم ماته د دوه کالمو په کار دي کنه او یو رو دا مزه الریډي یو رو دا صحیح ده اوکې نو دا وګوره دا ما سره دوه کالمو کې شو ډیوایډ شو دې کې زوس لیکل کوم چې اوبټین مارکس ٹھیک شو او دلته لیکم چې ټوټل مارکس صحیح شو کنه اوس دا لکشان ته کې بری ښکاری زما چې دا ما سره په سنټر باندې راشي دلته صحیح شو چې دا ما سره سنټر باندې راشي ځکه کله چې وته سړی ګوري خلکو دا صرف د دې لاندې دی ٹھیک شو نو چې په سنټر باندې راولې نه راوشي الاینمنت تا ٹھیک شو الاینمنت راشي په دې باندې وکړئ کوکې نو دا به تاسو سره بالکل سنټر ته راشي صحیح شو قدم سنټر ته راولې نو راشي دې باندې کلیک وکړئ سنټر ته راولې صحیح ده قدم سنټر ته راولې راشي دې باندې کلیک وکړئ سنټر ته راشي ٹھیک شو ها بیا سری ما دلته کې ډایرکټ ولیکلو چې اوبټین مارکس ٹھیک شو او دلته کې مو لیکل چې ټوټل مارکس ٹھیک شو زه دلته کې اوس لیکم مارکس خو دلته کې ما سره دا دوه یو ځای کول غواړي دا منځ کې کرخه ختمول غواړي ٹھیک شو نو منځ کې کرخه ختمه نو دا غي دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې تراشه دلته کې دا مرج ټیبل نو دا ول سلیکټ کړه دوه ٹھیک شو دلته براشي په مرج سیلز باندې وکلیک وکي دا قدوانه بتا سره مرج صحیح شو کنټرول زد سره زه انډو کوما را بشي دلته کې ډیزاین تا ډیزاین کې با اریزر باندې کلیک وکي اریزر باندې چې کلیک وکي دی باندې وکلیک کې دا لاین به ختم شي صحیح شو دوه طریقو باندې کیږي ها صحیح شو بل بیا ته د لی اوټ راولي نو هم هغه طریقه ده بیا ګوره دې ته د دې د سایز لک سی واکوما ٹھیک شو دې ته ګوره دا اوسو زرا ولم په دې ځای باندې ٹھیک شو په دې منځ باندې نه راولم لاندې زم د ذکر خو باندې ما سره راشي صحیح شو نو دلته کې راشه دا یو باندې کلیک وکړه نو دا به تاسو سره بالکل په دې لاندې منځ باندې راشي صحیح شو دا یو راولي زم چې دا دلته پرې بر منځ باندې راشي نو دلته کې دې یو باندې کلیک وکړه ٹھیک ده او دا هم تاسو سره هم هغه سره راځي صحیح شو ها د دې د الاینمنت زه کوم زم چې دې ګوټ ته راولم نو دلته راشه دې ګوټ باندې ٹھیک شو زه هم دې زه ته راولم دلته دې زه ته ٹھیک شو نو په دې باندې کلیک وکړه صحیح شو دې باندې کمپلیټ کوی شو کنه صحیح ده بیا سړي بیا ته د یو سیلز هایټ او وډ سیوا کې ٹھیک شو د دې اوس موږ سره هایټ ته په دې ټایم کې 0.36 انچ ٹھیک شو ته چې دا زه 1 انچ تر رسوم ٹھیک دا کلیک 1 دلته انټر کا او کلیک کا دا 1 انچ ته د دې د هایټ پر رسیدو بیا ته چې د دې د وډ چې د دام زه 1 انچ تر رسوم دلته کې 1 کلیک کا انټر کا دا 1 انچ تر شي صحیح ده پوه شوې په خو صحیح بیا ډایرکشن دی دلته کې زه لیکم چې date
صحیح شو ډیټ مې ولیکو زه د دې لیکلو ډایرکشن چینج کوم صحیح ده لیکلو ډایرکشن چې چینج کړئ نو دلته به راشي دا ټیکسټ ډایرکشن ورته ورکړی دی صحیح ده دې باندې کلیک وکړه نو دا اوس دا سره ډایرکشن چینج شو د بره نه سټارټ شو صحیح ده بیا ډایرکشن چینج کړئ د دې ځای نه سټارټ شو بیا ډایرکشن چینج کړئ دې ځای نه سټارټ شو بیا ډایرکشن چینج کړئ بیا پسې شو صحیح ده نو دا درې پیرې تا سره ډایرکشن چینج کړئ یو د بره نه یو د ښکته نه یو د لیفټ نه صحیح شو بیا سیل مارجنز دی دا سیل دی د دې ته مارجن سیټ کړئ د دې اوس دا مارجن دی موږ سره صحیح ده دا ته سیټ کړئ دې به کلیک وکړه راشه دلته کې ورکړه ټاپ نه څومره دی 0 دی که نه 0.1 صحیح شو د باټم نم 0.1 صحیح شو او د لیفټ او د رایټ نه دغه صحیح دی بس اوکې نو دا وګوره دا ورګه چې یو سل شي دا تاسو ته پته ولګي داسې کنټرول A delete صحیح ده insert زه بس صرف یو راغلم صحیح ده چې تاسو ته پکې دا فرق لږ واضح شي ښه دلته راشه لیاوټ ته او سیل مارجنز ته دلته ورکوم 1 صحیح شو انټر دا وګوره لومبې د دې ځای نه سټارټ اغوستو که نه اوس د دې ځای نه سټارټ اخلي 1 انچ لاندې شو ټیک شو ښه زه یم دغه د باټم نه او دا خو صحیح شو بیا د لیفټ نه زه یم چې 1 انچ ټیک شو نو دا به اوس دې طرف ته لاړو وګوره د دې ځای نه سټارټ اوس اخلي دغه بارډر دلته راغی که نه او دا سټارټ د دې ځای نه اخلي صحیح شو نو دغه باندې پوه شوې دا بارډر چې کوم دی دا د دې نه د کومه فاصله چې د دا دی خوا راولي صحیح شو بیا سارټینګ دی نو سارټینګ خو هغه تاسو ته ویلي دي تاسو به یاد وي دغه باندې درته اسینډینګ او ډیسینډینګ پوهېږي که نه دغه باندې ریپیټ هیډر او روز هیډر روز په دې باندې د کلیک وکړم تا سره چې کوم هیډر روز وي هغه به تا سره ریپیټ کېږي دا به سبا وکړو صحیح ده فارموله دغه به سبا وکړو ټیک شو بس